درېمه مسله یو ملګري پوښتنه کړې ده زهار. زهار مسله ډېره تفصیلي ده، ټایم یې موږ ختم شوی ده، خو مسله لږه په توجه سره واورو. زموږ بعضې پښتانه د مسله خو پښتنو نه مسله خو ټول امت مسلمه ده، خو زه تاسو ته پښتانو ځکه کوم چې موږ د پښتانو امامان یو. موږ زیاتر پښتانه چې کله په کور کې زنانو سره په خبره جګړه شي، اول خو کوشش دا کول پکار دي چې کور کې وخت ډېر په مینه محبت باندې تېرول پکار دي. زناورو غوندې وختونه به نه تېروو، د انسانانو غوندې ژوند به تېروو. په کور کې کومې زنانه دي دا هم انسانان دي، موږ نه غلطي کېږي، دونه هم غلطي کېږي. نو کوشش کوو چې یو بل غلطۍ سره درګذر کوو. خو بیا هم بعضې مسلې سنګینې مسلې وي، بعضې خبرې ډېرې سختې خبرې وي، نو سړي له باندې زیاته غوسه ویل شي، نو بیا یې موږ د خولې نه یو ټکی وځي، یو ټکی طلاق والا وځي چې خطرناک ټکی دی. الله ته په جایزو شیانو کې ټولو نه ناخوښ شی طلاق دی. دویم ټکی طلاق نه وباسي، دویم ټکی موږ دا کوو چې بس ته ما باندې خور یې ته به ما مور شو. اکثر پښتانه کوي چې بس ته به ما خور و مور شو. نو دا طلاق نه دا زهار دی. طلاق بیله مسله ده او اظهار بیله مسله. طلاق مسله ده چې یو سړي صراحتاً ښځې ته وایي چې ته به ما طلاق یې، نو بس دا ښځه په د سړي باندې طلاقه شوله، که درې طلاقه یې ورکړه، نو دا ښځه په ده باندې طلاقه شوله، دا ښځه یې اوس عدت تېروي. که په خېټه باندې حمل وي نو تر څو پورې چې حمل نه وي شوی، یا که مثال کے طور پر همداسې وي چې درې حیضه پرې باندې تېر شي، عام ساده پښتو کې تاسو ته وایم چې درې میاشتې تېرې شي، نو درې میاشتې بعد د هغه زنانه بل چا سره بیا نکاح وکړي. اوس که مثال کے طور پر هغه سړی یې چې ما غلطۍ کړه، زه خپله خبره باندې پښیمانه یم، نو ګوره زما عزتمندو دا شریعت مسلې سختې دي، همدې پاره سخت دي چې خلک طلاقونه نه ورکوي. بیا مسله ده چې سړی غواړي چې زه واپس خپلې ښځې سره بیا نکاح وکړم، نو دا هغه ښځه به بل چا سره بیا نکاح کوي. بیا هغه سړی په خپله خوښه چې طلاق ورکړي او یا نه پس درې میاشتې تېرې شي، بیا یې د سړي سره نکاح کولی شي. دا نه چې اول نه ورته وایي چې مړه دغه ښځې راخو ما طلاق ورکړی او دا یې ما لپاره جایز شي، ته اوس نکاح وکړه بیا وله طلاق ورکړه، حلاله ورته ویلی کېږي. نو داسې نه کول. الله پاک دې موږ ټولو پردې وساتي. دویمه مسله اظهار ده. یو سړي خپلې ښځې ته نسبت د خور یا د مور وکړو چې بس ته به ما باندې خور و مور شولې، بس ختم، نو دا طلاق نه واقع کېږي، دې ته اظهار ویلی کېږي. دې مسله تفصیل ده، خو زه ته مختصر بیانوم چې لیا خو به 2 میاشتې یعنې 18 روژې پرله پسې نسي، یوه روژه هم پکې نه خوري، یوه روژه یې پکې وخوړله ایسار نه وي بیا نسي. او لیا چې کوم دی 18 مسکینانو ته وی صحیح خوراک انتظام کوي، چې کله 18 مسکینانو ته صحیح خوراک انتظام یې وکړلو، ویې خوړلو، یا نه پس دغه ښځه دې لپاره جایز ده، دوباره نکاح کولو ضرورت پکې